په پی ایس ایل کې سلیکټ کېدو نه پس ګلبدین نایب په آی پی ایل کې هم سلیکټ شوی دی. اوس په دې په کوم لیگ کې شرکت کوي، څومره پیسې به ورته ملاویږي. د پاکستان او انډیا جنگ په وجه باندې پی ایس ایل او آی پی ایل سسپند شو چې ډېرو کلاړیانو له پکې فائدې ملو شو، لکه داسې کلاړیانو چې نه په آی پی ایل کې سلیکټ شو نه په پی ایس ایل کې سلیکټ شو، او د دغه جنگ ختمېدو د جنگ په وجه د دواړه لیګونه ملتوي شو او دوباره چې شروع شو نو هماغه کلاړیان کم چې نو غشتل شوی نو هغه چا په آی پی ایل کې واغشتل چا په پی ایس ایل کې واغشتل، نو د کلاړیانو پکې په مفت کې بلې شو. او کلاړیان هم چې کم دی ټي 20 فارمیټ والا خ کلاړیان چې کم دی نو هغه خوشحاليږي چې په لیگ کې گیم وکړي، خوشحاليږي چې په پی ایس ایل کې گیم وکړي، خوشحاليږي چې په آی پی ایل کې گیم وکړي. آی پی ایل مشهور دی نو د دنیا غټ لیگ یادېږي، که پی ایس ایل مشهور دی نو کوالټي کرکټ باندې مشهور دی. نو په دې وجه باندې هر غاړه غواړي چې هغه په دې لیګونو کې لوبو کیږي. بل آی پی ایل کې چې کومه پیسې ملاويږي نو هغه په پی ایس ایل کې نه ملاويږي، په پی ایس ایل کې کوالټي کرکټ کتونکو لا ملاويږي. نو په دې وجه باندې ډېر زاړه چې کم کلاړیان هغه په پی ایس ایل له زور کولو چې موږ په پی ایس ایل کې د پاکستان بادران اولوبو د پاکستان کوالټي بالینګ اٹیک خلاف په مونږلتا بیټینګ وکړي. اوس پر راشو په ګلبدین نایب باندې خبرو کو نو ګلبدین نایب ځان سره کوټه ګلیډیټر الریډي پک کړی دی د بقایا میچز د پاره. د کوټه ګلیډیټر یو میچ په لیگ کې پاتې ورو دینه علاوه بیا پلی آف میچونه چې کم دي نو کوټه ګلیډیټر په ټاپ پوزیشن دی په پوینټ ټیبل کې، نو کې دې شي ډبل سیمی فائنل هم شي. نو ګلبدین لا دوه درې میچز د کوټه ګلیډیټر ملاويږي. خا چې کله پی ایس ایل ختم شي نو پی ایس ایل ختمېدو نه پس په بیا ګلبدین آی پی ایل ته ځي. دا نه چې اوس په پی ایس ایل په نیمه کې پرېږدي او ځي به آی پی ایل ته. ګلبدین نایب الریډي راغلی په پاکستان کې دی جی، دا وخت هغه په پاکستان کې موجود دی او نن میچ هم دی، نن میچ دی دغه سره ملتان سلطان سره د کوټي او د ملتان سلطان میچ دی چې نن د ګلبدین دی ملتان سلطان سره میچ هم دی. او د ګلبدین قسمت دلته راویښ شو چې آی پی ایس ایل کې سلیکټ کېدو نه پس په آی پی ایل کې هم هغه دلی کیپیټل والا ځان سره پک کړی دی او دلی کیپیټل والا په آی پی ایل کې هم دا ځل ښه پوزیشن کې دی، مطلب هغه هم دا د بهر کېدو چانس لا داسې نشته دی. نو دلی کیپیټل له طرف نه به هم ګلبدین چې کم دی الته هم اپیر شي، الته به هم خپل ځان وخی او لال دیو کې چې دواړو پی ایس ایل او آی پی ایل دواړو لیګونو کې ښه پرفارمنس ورکړي. ځکه ډېر غټ فین فالوور لري په افغانستان کې، په انډیا کې، په پاکستان کې. په انډیا کې هم فین فالوور ځکه لري چې په انډیا کې تیر شوي آی پی ایل کې هم ګلبدین نایب سلیکټ شو او تیر شوي آی پی ایل کې هم ګلبدین نایب گیم کړی و. بیا خبره ده چې داسې کنسسټنټلی ولا په میچونو کې چانس نو ملو شوی، خو په آی پی ایل کې الریډي دا غنوم راغلی. نبی چې کم دی دم په آی پی ایل کې ډیر گیم کړی د افغانستان ډیر کلاړیان دي چې د دنیا مختلف لیګونو کې ډیر ټایم لګیمونه کړی دي. نو د ګلبدین نایب حواله سره تاسو سره لري دا نه چې اوس په پی ایس ایل په نیمه کې پریدي غوړې غلط کمنټ ورپسې مکوئ. پی ایس ایل کې به گیم کوي هغه نه پس په بیا آی پی ایل ته ځي. پی ایس ایل په نیمه کې نه پریدي، د پی ایس ایل کانټریکټ الریډي هغه ساين کړی دی، پی ایس ایل میچز نه پس په هغه بیا آی پی ایل ته ځي. نو ښه خبره ده چې دلته هم گیم وکړي الته هم گیم وکړي. زه یو خو به انټرنیشنل کلاړیانو سره ملو شي، پریکټس وغیرہ به وشي، گیم به مطلب وکړي او دې نه علاوه پیسه به هم چاپ کیږي. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.